خو زه دغه پیکج دپاره خپل کاظمي چیریټي فاونډیشن طرف نه 1 लाख روپۍ ورکوم. او تاسو ټولو نه دا امید لرم چې هر یو ورور دغه ماه رمضان پیکج کې به مو هر یو ورور ډېر ښکلی روغتون کوي، ډېر ښکلی روغ مدد کوي، هیلپ کوي. سلام علیکم ټولو کورمیوالو ته د سید نجیب طرف نه ډېر ډېر د وسلام وي. د نن ویډیو بیا ډېره امپورټنټ دی او څوره د ما اورسیز وروڼه دي چې هغه په یورپ کې دي، استرالیا کې دي، جرمني، فرانس، څوره مختلفو ملکو کې دي، خاص کر ایران، عراق والا چې کوم مرګلي دي. دا پیغام هغوی دپاره ورکوم. دا ویډیو مو څخه په راوکسوئ او تاسو نه څوره واسه کېږي پلیز خپلو مرګلو سره خامخا شیر کوئ چې ما که د کوم یو پیغام دی چې اورسیز سره ورکوم چې هر ورور ته په ټایمه رسیږي. وروڼو تاسو ټولو ته پاتې دی چې په راچینار کې کوم مشکلات دي، کوم تکلیفات دي، خاص کر ټولو نه زیات تکلیف هغه کس ته دی چې هغه غریب دی، هغه بېوسه دی، چې هغه رب نه سوا چوکې وسیطه نشته دی. هغو دپاره مو کوم یو فاونډیشن جوړ کړی دی خپل کلي په لیول باندې چې هغه نماد غازي فاونډیشن احمدزی. نو اوس زموږ کلي کې چې کوم غریبان کسان دي او که دغه فاونډیشن سره چا ښه روغتون وکړلو انشاءالله خپل کلي سره سره مو سره ارد ګرد څوک کلي دي هغوی ته به د ماه رمضان د پیکج ورکوو. خو تاسو ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې کوم د تاسو کنټیکټ نمبر د غازي فاونډیشن احمدزی چې کوم زموږ ټیم ممبران دي هغوی د کس وي پلیز تاسو هر یو کس دوی سره بېتاوه کوئ. او که چوکه مثال هغوی سره کنټیکټ نه کېږي نو تاسو کاظمي چیریټي فاونډیشن په ترو یا تعاون کوای شوئ، هیلپ کوای شوئ چې ما که دغه ماه رمضان پیکج کې چې څوره غریبان دي، چې څوره بېوسه کسان دي او څوره هغه کسان چې هغوی ډېر دربدر دي ما که دغو غریبانو ته دا پیکج ورسیږي. خو دغې ویډیو کې دا خبره ضرور مینشن کوم چې اول به د سټارټینګ چې کوم دی موږ کلي نه وي ویلې چې د فاونډیشن چې کوم دی موږ خپل کلي په لیول باندې جوړ کړی دی. که دغه فاونډیشن سره ښه روغتون چا وکړو، ښه هیلپ چا وکړو نو انشاءالله تاسې په تعاون باندې به ارد ګرد کلو ته به مو دغه د ماه رمضان پیکج ورکوو. خو زه دغه پیکج دپاره خپل کاظمي چیریټي فاونډیشن طرف نه 1 लाख روپۍ ورکوم. او تاسو ټولو نه دا امید لرم چې هر یو ورور دغه ماه رمضان پیکج کې به مو هر یو ورور ډېر ښکلی روغتون کوي، ډېر ښکلی روغ مدد کوي، هیلپ کوي. ویلې دا داسې میاشته دی چې دغې میاشتې کې هر سړي ته دا پاتې لګېږي چې یاره غریبي چې دی او وږه تنده چې دی او چې چا باندې کوم مشکلات راشي چې هغه وږی وي مطلب هغه مشکلاتو سره وي دغې میاشتې کې هغوی ته پاتې لګېږي چې یو انسان چې خپله وږی تنده شي که نه هغه باندې چې کله د الوږې اثرات راشي نو هغه ته د بیا بل سړي احساس کېږي. دې واجې نه خدای دا 12 میاشتو کې یوه میاشته ماه رمضان ایښي دی چې ما که د ما بندګانو ته د بل سړي احساس وشي نو ټول اتفاق و اتحاد سره اوس د کوم حالات دي که نه تاسو ارد ګرد څوره کسان دي چې کسوی کوشش کوئ چې خپل دسترخوان کې هغه سامان ما کې ګډوئ چې هغه سامان واجې نه د تا څنګ ته محلې کې یو کس هغه لوږی پاتې نه شي، هغه زړه کې د ارمان ونه کړي چې خدایه د 15 میاشتې خو مو تکلیف کې تېرې کړي دی وا ماه رمضان دی که دغه کې لږ چا مو سره تعاون کړی وی، هیلپ کړی وی نو مو به روژه خاطره کړې وه. ټولو ته ریکویسټ کوم چې دا ماه رمضان پیکج کې غازي فاونډیشن احمدزی ښه سپورټ کوي چې ما که د تاسو سپورټ وجې نه ډېرو زیاتو کورو ته یو ښکلی روغ پیکج برابر شي. د رب ته به سوال وکړو چې پاکه پروردګار عظیمه میاشته روانه دی کوم مرګلو څه مشکلات وي خاص کر استرالیا کې مختلف مرګلي دي چې ویزوی مسله دی همداسې نور ډېر مسافران دي مختلفو مشکلاتو سره روبرو دي. تا ته د خپل وحدانیت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغو آل کسان وي هغوی هر یو مشکل اسان کړي. خدای هغه ټوله خوشحاله آباد لري چې څوک د کاظمي چیریټي فاونډیشن سپورټ کوي. نو ما سید نجیب طرف کو اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.